رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال په دغه مبارک میاش په دغه مبارک ورځ او د سعادتونو نه ډک په دغه اوقات او لمحاتو کې الله کریم د موږ استاسو د حاضری لیدل اوریدل ویل په خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول او منظور فرمایي او رب العزال خالق کائنات زموږ استاسو تیر شوي ټول ګناهونه معاف کړي او آینده زمانه کې الله کریم د ګناهونو نه په امن او امان کې وساتي د جمعې مبارکې د ورځې د خطاب چون کې دورانیه ډیره مختصر وي په دې باندې د ډیرو خبرو اظهار په دغه کم وخت کې په یو موضوع باندې ممکن نه وي خو لیکن به هر حال ضروری ګڼم دا خبره چې نن په دغه خپل مختصر خطاب کې د یو ازاله د یو سوال د یو وهم د یو خدشه ازاله د قرآن کریم او د حدیث مبارکه او پرانا کې وړاندې کم خو وړاندې دینه چې دا خدشه او دا سوال او دا وهم د ذهن نه لرې شي د هغې دپاره به زه دو درې خبرې تمهیدن وړاندې کم حاضرینو دا خبره یاد ساتئ چې څومره د خدای پاک نیکان پاکان پیغمبران راغلی دي الله کریم د هغوی د نبوت صداقت لپاره پیغمبرانو له خدای پاک معجزې ورکړي او معجزاتو مقصد هم داوی چې دا امتیان کچره او دا انسانان کله د یو نبی د نبوت نه انکار کوي نو پیغمبر سره دا یو اتھارټی وي د معجزې په صورت کې چې دا کسانو ته معجزات وښایي او خلق په دې باندې قایل کی چې زه د الله نبی یم ځکه چې ما سره فلان کې معجزه ده څه خو داسې صحابه وي لکه حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې که د حضور مبارک سره یوه معجزم الله پاک نه وی رالېږلی او حضور مبارک یوه معجزم نه وی ښکاره کړې د حضور مبارک مخ مبارک دومره ښکلی و چې دنه دا پته لګېده چې دا د الله نبی دی څه خو داسې صحابه کرامو خو څه داسې خلک هم د دې مزاج خلک هم و چې هغوی به د حضور مبارک نه د معجزاتو مطالبې کولې بلکې د هر یو نبی نه د معجزاتو مطالبات شوي دي او معجزې رب ذوالجلال ورکړي هم دې دپاره دي چې انسانانو ته د پیغمبرانو د صداقت د هغوی د رښتینوالي او د هغوی مبارکانو د عظمتونو د نبوتونو پته ولګي خو لیکن چې کله خدای پاک پیغمبرانو له معجزې ورکول د رب ذوالجلال طرف نه یو مشیعتو نو مختلفو پیغمبرانو له مختلف معجزې ورکړي او بیا خاص کر پیغمبرانو له رب ذوالجلال هغه معجزې ورکړي چې هغه وخت سره ډېرې فټ کېدې هغه وخت سره به ډېرې زیاتې اهم وي چې د داسې معجزو اظهار وشي موسی علیہ السلام دور کې سحر او جادو زیاتو نو موسی علیہ السلام له دا معجزه ورکړه چې همسابي گزار کړه نو د دوی د سحر او د جادو مقابله به په داسې طریقې باندې وکړه چې هغوی بزیرو کې ناستل عیسی علیہ السلام مبارک په دور کې طبابت ډاکټري میډیکل ریشو زیاته وه خلق پوهان زیاتو ډاکټران زیاتو عیسی علیہ السلام له خدای پاک معجزه دا ورکړه
چې څوک په سترګو ړانده وو هغوی به بینا شول په معجزو سره، څوک به برس بیمارانو هغې سره به رب ذوالجلال هغوی ته صحت ورکړو. نو د حالاتو واقعاتو مطابق به رب ذوالجلال پیغمبرانو ته معجزې ورکولې او دا معجزات د نبی د نبوت دپاره دلیل وي. خو یاد ساتئ چې کله مختلفو پیغمبرانو الله خدای پاک مختلف معجزې ورکړي نو په دغه معجزاتو د وجې نه چې دا معجزه یو کمال د نبی وي، معجزه دا یو کمال د نبی وي، نو چې کله دا معجزات رب ذوالجلال پیغمبرانو ته ورکړل بعضې انسانان پکې غلط شول. دغه معجزاتو منلو مقصد دا و چې دا پیغمبر ومنه. بعضې قومونه غلط شول او د معجزاتو د وجې نه پیغمبري په ځای باندې د هغوی خدایي تسلیم کړه. لکه عیسی علیه السلام مړي ژوندي کېدل د هغوی معجزه وه. عیسی علیه السلام به مړي ژوندي کول. عیسی علیه السلام به چې کم ماشومتوب نه پیدایشي ړانده و هغه به په سترګو باندې لاس راخ کو هغوی ته به صحت میلاو شو. د دغه عظیم عظیم معجزاتو مقصد دا و چې عیسی علیه السلام نبي ومنئ. عیسایان پکې دومره مخکې لاړل چې د نبي په ځای باندې خدای باندې ونیو. عزیر علیه السلام سره اگر چې اقوال مختلف دي چې عزیر علیه السلام نبی و که ولی و، خو به هر کیف عزیر علیه السلام مبارک هم رب ذوالجلال والا ډېر معجزات یا کرامات ورکړي. د هغې کرامات و معجزاتو نه یو دا وه چې عزیر علیه السلام مبارک ته اکثر تورات په یاد باندې یادو. دا خبره یاد ساتئ، واحد قرآن کریم د الله پاک کتاب دی چې الف نه والناس پورې قاریانو صاحبانو په خپل سینو کې خود په یادو باندې یاد کړی دی. دا د قرآن معجزه وه. خو نورو کتابونو کې دا کمال نه و. تورات، انجیل، زبور، صحیفې ټول په ټوله باندې چا نشوې حفظ کولی. خو چې کله عزیر علیه السلام په دور کې تورات د خلکو د لاس نه ضایع شو نو عزیر علیه السلام راغی او عزیر علیه السلام مبارک ته چونکې اکثر یادو په یاده باندې ولو ولیکلو، خلک را جمع شول ویل چې دا خو بندگان نشي یادولی، دا خو خدای پاک کولی شي او دا که خدای نه دی د خدای پاک زوی خو خامخا دی. نو د دې وجې نه عزیر علیه السلام وقالت الیهود عزیر ابن الله، یهودیان ووی چې عزیر علیه السلام د خدای پاک زوی دی. عیسی علیه السلام مبارک مړي ژوندي کړل، مرزاده ړانده به یې ټیکول. وقالت النصارى عیسی ابن الله، او یهودیانو دا عیسایانو دا خبره وکړه چې حضرت عیسی علیه السلام دا ابن الله دی، د الله زوی دی. د یو فرقې مطابق دا د الله دی، دریو نه یو الله دی. مقصد مدا چې دغه پیغمبرانو ته چې کله خدای پاک دغه لوی لوی مرتبې ورکړي، بعضې کسانو خو چورلټ انکار وکړو او بعضې کسانو دا داسې ومنلې چې پیغمبران د خدای درجې ته ورسول. نو چونکې دا خو مسلمه خبره ده، متفقه خبره ده چې د ټولو پیغمبرانو معجزات چې یو معجزات دو یا درې یا لس کمې معجزې یو نبی ته میلاو دي. د ټولو پیغمبرانو ټولې معجزې یک تنها جناب محمد رسول الله ته میلاو دي صلی الله علیه وعلی آله وسلم. نو چونکې هغه تمام معجزات د پیغمبرانو دا یک تنها حضور مبارک ته میلاو دي، بلکې علماء و محدثینو په دې باندې ریسرچ کړی دی چې پیغمبرانو ته چې کومې معجزې میلاو دي هغه حضور ته اسم میلاو دي، بلکې هغوی ته چې کومې معجزې میلاو دي او نبی پاک ته د هغې نه ډېر په فضیلت سره دا معجزې ورته میلاو دي. اتم طریقې باندې میلاو دي که موسی علیه السلام مبارک امسا وواله او د کاڼي نه یې اوبه جاری کړې
نو دا معجزه وا او د حضور معجزه دا وا چې د حضور مبارک د لاس نه اوبه جاری شوې نو علما لیکي چې موسی علیه السلام دا معجزه چې د کاڼي نه اوبه جاری کېدل د حضور مبارک د ګوتو مبارکو نه اوبه جاری کېدل دا دواړه معجزې دي خو د حضور معجزه ځکه افضل ده چې کاڼي نه عام توګه باندې اوبه جاری کېږي خو د لاسونو نه اوبه نه دي جاری شوي حضور مبارک ته د موسی علیه السلام هغه معجزه په اتم او په افضل طریقې باندې ملاو ده وعلى هذا القياس دارنګې د جمله پیغمبرانو امام جلال الدین سیوطی علیه رحمه په دې باندې تفصیل وضاحت کړی دی زه به خپلې خبرې طرف ته ستاسو ذهن راوستل غواړم او په دې نتیجه باندې مونږه په ساده الفاظو کې ورسېدو چې د حضور مبارک ته چې کم کمالات کم معجزات ملاو دي دا د کل پیغمبرانو چې کله تمام کمالات را جمع کړي شي حضور مبارک ته یک تنها هغه کمالات و معجزات ملاو دي او په دې باندې مونږ له ناز پکار دی په دې باندې مونږ له فخر پکار دی نه دا چې په دې باندې مونږ له دلیل طلب پکار دی نه دا چې دا وایو چې دا په کم کتاب کې راغلی بجای دې الفاظو دا ویل پکار دی چې داسې نبی مونږ امتیان یو مونږ له په داسې نبی باندې ناز پکار دی په داسې نبی باندې مونږ له فخر پکار دی چې مونږ د هغه نبی امتیانو کې راځو چې پیغمبرانو د هغوی مبارکو د امتوالي سوالونه کړي او دعاګانې کړي دي حاضرینو مقصد زما دا شو چې حضور مبارک ته ډېر معجزات ملاو دي او هغه معجزات که چېرې مونږه صرف په ګوتو باندې شمار شروع کړو او صرف ګوتو باندې وشماروم ګنټې صرف په شمارلو باندې لګي په بیانولو باندې به میاشتې بیانونه کول غواړي که چېرې مونږ د حضور معجزې ته دې ته ګورو چې په ابراهیم علیه السلام ته دا میلاو چې ځمکه باندې ولاړو او د اسمانونو لیدلې وکړل دا ورته معجزه میلاو قرآن لیکلی دي حضور مبارک ته دا معجزه میلاوه چې حضور لاندې نه حضور مبارک بره اور اوخې جولو معراج په شپه باندې او د ټول اسمانونو جنتونو نظارې نصیب شوې د حضور مبارک که چېرې په ځمکه باندې ناست دی او اشاره کوي په اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړې کوي حضور مبارک دعا کوي رب کریمه ډوب شوی نور واپس راوله چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ منځ واپس راوګرځي که چېرې داسې هزارها معجزات مونږ واخلو نو انسان په دې نتیجې باندې رسی چې عیسی علیه السلام ته د یو څو معجزو د وجې نه خدای وویلی شول عزیر علیه السلام ته د یو څو معجزو د وجې نه د خدای زوی وویلی شول نو هسې نه چې حضور مبارک د دغې لوړې مرتبې سره چرته آینده زمانو کې حضور مبارک ته څو خدای ونه وایي د دې دپاره رب ذوالجلال خالق کائنات قرآن کریم کې محبوب کریم ته آیات نازل کړو او ورته فرمایل چې قل ورته فرمای ای زما حبیبا انما انا بشر مثلکم یوحى الی اے محبوبا ته امتیانو ته وایا چې زه د ستاسو په شان د بشر او انسان یم او ما ته وحی کولی کېږي حسنا چې عیسی علیه السلام عزیر علیه السلام او نورو پیغمبرانو په مراتبو کې دومره غلو او دومره تجاوز شوی چې د مرتبو د وجې نه خدای والی مرتبې ته رسولی دي ای زما امتیانو د ټولو پیغمبرانو مرتبې په ما کې راجمع دي خو سره د دې نه چې ما مرتبې د ټولو پیغمبرانو نه اوچتې دي خو چېرته ما ته خدای ونه وایې زه د ستاسو په شان د انسان یم د ستاسو په شان د بشر یم زه د ستاسو په شان د خدای پاک ته محتاج یم او زه د ستاسو په شان د انسان یم چېرته ماله د خدای مرتبه رانه کوي چېرته ماله د خدای پاک د زوی مرتبه رانه کوي مرتبې په خپل ځای باندې ټیک خو زه بیا هم انسان یم زه بیا هم بشر یم په دې تناظر کې رب ذوالجلال دا آیات کریمه حضور مبارک ته نازل کو او حضور مبارک قرآن کریم کې کل انسانانو ته کل امتیانو ته دا پیغام ورکړو چې محبوب فرمایي چې ای زما
رب کریم ورته فرمایي زما حبیبا امتیانو ته به ته ووایې چې زه ستاسو په شان د انسان یم. دا د دغه آیات مبارک څخه ابتدایي تمهیدي کلماتو مغالطه څه کمه یوه ده چې نن به د جمعې په خطاب کې کومې مغالطې اظهار کوم. مغالطه هم دغه ده، وهم هم دغه دی، او عوامو نه به بار بار تاسو اورېدلی وي. مغالطه هم دا ده چې مونږ خلک دا یو جمله استعمالوي چې حضور د مونږ په شان د بشر دی. نبی پاک هم د مونږ غوندې انسان او تیر شوی دی. او بیا پکې بعضې کسان داسې زیات کی چې نبی پاک زمونږ غوندې یو او مونږ د نبی پاک غوندې یو. خبره خلاصه ده، نبی پاک تیر شوی یو انسان و بس تیر دی. دا یو غټه مغالطه ده، دا یو غټ نقصان د ایمان ته. او دغه مغالطې دپاره دلیل د انسان ذهن له عمده راځي، یا بعضې منبرونو باندې بیانېږي هم دا دلیل، یا بعضې کسانو په ژبو باندې د دغه آیات تکرار کیږي چې که زه نبي ته د ځان په شان د انسان وایم، دا ورته ځکه وایم چې قرآن ویلی دي چې ای محبوب ته ورته ووایه زه ستاسو په شان د انسان او بشر یم. نو چې قرآن ویلی دي نو بیا مونږ هم ویلی شو، قرآن کې راغلی دي. یاد ساتئ ما تمهیدن دا خبر وړاندې کړه چې قرآن کریم کې چې کومه خبر راغلی چې محبوبه ته ورته ووایه زه ستاسو په شان د انسان یم، هغه په دې سینس کې ویلې ده، په دې طرف باندې ویلې ده چې زه ستاسو په شان د انسان یم، مرتبو د وجې نه خدای راته ونه وایې. په دې سینس کې رب ذوالجلال نه ده ویلې، او نه محبوب په دې سینس کې ویلې ده چې ای بندگانو زما دا نبی د ستاسو په شان دی، تاسو هم د دوی په شان دی، نبی هم د ستاسو په شان دی، او تاسو ورته دا ویلی هم شئ چې نبی زمونږ په شان دی. په دې جهت باندې رب ذوالجلال نه دی فرمایلی، بلکې په دې جهت باندې رب ذوالجلال فرمایلی چې ای محبوب کریم ته ورته ووایه چې زه خدای پاک نه یم چې عیسی علیه السلام ته خپل امتیانو خدای ویلی، زه عزیر علیه السلام په شان دی چې خپل امتیانو ورته د الله زوی ویلی دي. نه خدای یم او نه د خدای پاک زوی یم، بلکې زه د ستاسو په شان د بشر یم. نور پاتې شوه دا خبره چې د ما او ستاسو په منځ کې څومره فرق دی. نو فرق دومره دی چې ته کله مسلمانېږې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه به وایې، او نبی پاک چې کلمه وایي نو لا اله الا الله انا رسول الله بوایی. فرق دومره دی چې د نبی پاک کلمه لا اله الا الله انا رسول الله ده، او د ما او د ستا کلمه دا ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. په دې وهم او په سوچ او په فکر کې د ډیرو خلکو د زبان نه دا الفاظ وځي چې نبی پاک د مونږ غوندې انسان او تیر شوی دی، یا نبی پاک د مونږ غوندې بشر دی، ځکه چې قرآن کې راغلی او نبی پاک فرمایلی دی چې زه ستاسو په شان دی یم. یاد ساتئ حاضرینو، دا یو غټه مغالطه ده زمونږ عوام الناسو کې، یا د بعضې کسانو په سوچ او په فکر او په ژبو باندې چې کومه خبره خوره ده چې حضور د مونږ په شان دی. یاد ساتئ حضور پاک مبارک زمونږ په شان دی نه دی، نه مونږ د حضور په شان دیو، نه حضور د مونږ په شان دی. او که څوک ووایي چې قرآن کې الله فرمایلی دی نبی پاک ته چې ته ورته ووایي چې زه ستاسو په شان دی یم، نو یاد ساتئ حضور چې فرمایلی عاجزي ده، او که زه ورته وایو بیا بېادبي ده. حضور فرمایلی زه ستاسو په شان دی یم، عاجزي ده. که چېرې ما نه یو مسلې پوښتنه څوک وکړي او په تاسو کې یو کس راوچت شي جی مفتی صاحب دا مسله څنګه ده، زه ورته وایم چې یاره جی زه خو داسې خاص نه پوهېږم، زه خو هم ستا غوندې یم. نو تاسو به راته څه وایې؟ یاره مفتی صاحب ځان مه پټوه، یاره جی خامخا جواب درځي، عاجزي مه کوه، خامخا مونږ له جواب راکړه. چې زه یو جمله ووایم د ستاسو په تصور کې عاجزي راځي چې مفتی صاحب د الفاظ د عاجزۍ نه وایي. یو پروفیسر دی په کلاس کې لیکچر ورکوي، سټوډنټانو ته وایي چې بچې زه هم نه ستاسو غوندې سټوډنټ یم. سټوډنټان وایي سر جي ځان مه پټوه، غټ پروفیسر یې غټ سر جي عاجزي کوې ته. نو دا جمله د غټ کس نه
داسې جمله دا په عاجزۍ باندې محمول وي او کچرې لاندې کس غټ کس ته داسې جمله وایي دا په بې ادبۍ باندې محمول وي که حضور فرمایي زه د تا په شان د بشر یم دا د حضور مبارک عاجزي ده او کچرې د حضور مبارک امتیان حضور ته ووایي چې تا فرمایلی چې زه د ستاسو په شان یم امت دپاره بې ادبي ده امت به دا بې ادبي کلم نه کوي چې حضور مبارک ته دا الفاظ استعمال کی چې حضور د مونږ په شان دی حضور کلم زمونږ په شان دی نه دی حضور مبارک که یو تصور دا جوړ شي چې حضور خو د مونږ په شان دی ځکه نه دی چې هغه مرتبه اوچته ده د حضور مبارک مرتبه اوچته ده بیا هم د مونږ په شان دی نه دی او حضور مبارک کا مرتبه جهت وام نه غستلی شي حضور مبارک فزیکلی بدنی طور باندې حضور د مونږ په شان دی نه دی دی باندې یو دلیل عرض کول غواړم محدثینو په اصطلاح کې د علماء کرامو په اصطلاح کې یو لوی کتاب دی د بخاری شریف شرح ده فتح الباری ورته وایي فتح الباری کې یو روایت ذکر دی او دغه روایت ځان سره په زړه باندې ولیکئ حضور مبارک د روایتو مطابق حضور مبارک 4 ځلې سینه مبارکه کولاو شوې ده او 4 ځلې جبرائیل علیہ السلام مبارک د حضور مبارک زړه وینځلی دی ماشومتوب کې او په 10 کال عمر کې او په غار حرا کې او کله د حضور مبارک د معراج شریف د تګ شپه وه حضور مبارک د روایتو مطابق 4 ځلې سینه مبارکه وینځلی شوې ده اگر چې په دغې تعداد کې اقوال مختلف شته خو حضور مبارک چې کله معراج په شپه باندې برختو جبرائیل علیہ السلام مبارک رالو او حضور مبارک سینه مبارک یې کولاو کړه زړه مبارک حضور مبارک لرا ویستو د زمزم په اوبو باندې وینځلو جبرائیل علیہ السلام مبارک ارشاد فرمایي چې ما د حضور مبارک کله زړه را ویستو او ما یې زړه ولیدو او په زمزم اوبو باندې مو وینځلو نو فرمایي جبرائیل علیہ السلام فرمایي چې قلب صدید د حضور مبارک زړه چې دا صفا سوترا او خپل زړه د حضور مبارکو او بیا فرمایي چې وفيه عینان او په دغه حضور مبارک په زړه کې 2 سترګې وي او حضور او جبرائیل السلام مبارک فرمایي چې بیا د حضور مبارک په زړه کې 2 غوږونه او دغه دواړو سترګو د حضور مبارک د زړه دواړو سترګو لیدلم کولای شول او د حضور مبارک د زړه دواړو غوږونو اورېدلم کولای شول گویا د حضور مبارک 2 سترګې نه وي د حضور مبارک په بدن کې 4 سترګې وي د حضور مبارک په بدن کې 4 غوږونه وو 2 د سر سترګې مبارکې وي 2 د سر غوږونه مبارک او د حضور مبارک په زړه کې 2 سترګې او 2 غوږونه وو کم یو انسان په دې بنیاد باندې راولګي او دا به وایي چې حضور مبارک د ما په شان دی کلم د حضور مبارک د مونږ په شان دی نشي کېدی هټ کر د دې نه چې حضور مبارک د مرتبو د نبوت د رسالت خاوند دی هټ کر د دې نه حضور مبارک فزیکلی طور باندې د مونږ په شان دی نه دی او نه د حضور مبارک په شان دی مونږ کېدی شو او کچره دا خبرې کېږي یاد ساتي د داسې الفاظو نه قطعا ځانو ساتي چې حضور مبارک تیر شوی دی د مونږ په شان یو انسانو بس تیرو خبر خلاصه یاد ساتي د ما او د ستا په دغه الفاظو باندې به رب ذوالجلال خفه کېږي زما او د ستا حبیب په دې الفاظو باندې خفه کېږي حضور مبارک بمثل او بمثال حضور مبارک کا بشر دی نو بمثل بمثال بشر دی حضور مبارک نور دی بمثل بمثال نور دی او حضور مبارک د کم کم جهت باندې به مونږ وضاحت کوو چې حضور مبارک د مونږ په شان نه دی حضور مبارک صحابه کرامو ته تشریف فرما دی او صحابه کرامو ته ارشاد فرمایي صحابو سوچ په ولاړه باندې 2 رکعاته نفل وکي نو د دې دومره ثواب دی لکه یو بل کس په ناسته باندې 4 رکعاته وکي او دا واضح ده چې د ولاړې
نفل و ثواب په نسبت ته ناس سره یو په ډبل دی حضور مبارک حدیث مبارک دی صحابی رسول سه موقع باندې حضور مبارک سره کارو حضور مبارک کور لورغی چې نبی پاک یو کتو حضور مبارک په ناسته باندې نفل کوي حضور مبارک په ناسته باندې نفل کوي چې حضور مبارک سلام وګرځولو صحابي ورته عرض کوي یا رسول الله تاسو خو په 13 ورځ باندې فرمایل چې ولاړې ډېر ثواب دی د ناسته په نسبت باندې نو یا رسول الله پیغمبران خو افضل کار کوي او په ناسته او په ولاړې نفلو کې افضل د ولاړې نفل دی نو یا رسول الله تاسو په ناسته باندې ولې کوئ حضور مبارک ورته څه ارشاد فرمایي حضور دا فرمایي چې ایوکم مثلی اے صحابه کرامو زما په شان د په تاسو کې څوک دی زما د ولاړې او د ناسته نفل مونږ ټول برابر دی زما امتیانو د ولاړې او د ناسته مونږ کې فرق دی او زه نبی یم د الله نبی او رسول یم ځکه په ولاړه باندې مونځ کوم که په ناسته باندې مونځ کوم زه د ستاسو په شان دی نه یم زما د ولاړې او د ناسته دواړو مونځ برابر دی کچری یو انسان سوچو چې یا رسول الله قرآن کریم کې خو تاسو فرمایل چې زه ستاسو په شان دیم او دلته فرمایي یا رسول الله زه ستاسو په شان دی نه یم هلته موقع او مناسبت جدا دی هلته خو ځکه الله نبی فرمایلی زه ستاسو په شان دیم چې هسې نه چې د مرتبو د وجې نه ما ته څوک د خدای نسبت ونه کړي نو ځکه مې تاسو ته وي زه ستاسو په شان دیم پاتې شو چې د دې خبرې نه جدا وي حضور مبارک فرمایي چې د ما په شان دی څوک دی ځکه اصحابه کرامو به دا یو جمله د مختلفو اصحابه کرامو په ژبه باندې وه چې لم ارا قبله ولا بعده مثله صحابه کرامو به دا جمله فرمایله چې حضور مبارک هغه هستی ده چې نه د په شان د مخکې څوک تیر شوی دی نه د حضور په شان د وروستو به څوک راشي ځکه چې اصحابه کرامو ته پته وه دا خبره چې د حضور مبارک چې دا بمثله او بمثال بشر او انسان دی نو وهم او توهم د معاشرې نه لرې کېدل پکار دي او په دغه جمله باندې به زه د خپلو خبرو اختتام وکم چې قرآن کریم فرقان حمید څنګه خطبه کې ما آیات تلاوت کو رب ذوالجلال ارشاد فرمائی چې فاتو بصورت من مثله قرآن کریم صورت بقرہ ولنی سپارہ کې رب ذوالجلال فرمائی چې خدای پاک کافرانو له چیلنج ورکو چې تاسو د د په مثل باندې صورت راوړئ علما لیکي چې فاتو بصورت من مثله په مثله کې دا هی ضمیر د دغه نه څه مطلب دی دا چاته راجع دی علما لیکي چې الله فرمایي چې بندگانو زما که ما په کتاب کې شک کې چې دا به زما کتاب وی او که نه نو تاسو د ما د کتاب په شان یو کتاب جوړ کړئ که تاسو وایئ چې قرآن د بنده کې لیکلی شوی کتاب دی نو تاسو هم د په مثال باندې یو کتاب ولیکئ یو معنا دا ده دویمه معنا دا ده چې فاتو بصورت من مثله الله ورته فرمایي چې تاسو خو د ما د کتاب په شان د کتاب نشئ راوړئ دا هی ضمیر دا حضور مبارک ترینه مراد دی او دا راجع دی حضور مبارک تا ورته فرمایي چې اے زما بندگانو تاسو د ما په کتاب باندې اعتراض دی نه تاسو د ما د کتاب په شان د کتاب راوړی شئ او دا کتاب چې په کم انسان باندې نازل دی د په مثل باندې زما د نبی په شان د چرته انسان پیدا کولی شي الله فرمایي چې د ما کتابم به مثل دی او زما نبیم به مثل دی او کچره چرته ویلې شوي د هغې موقع مناسبت سره ما وضاحت عرض کو دوستانو یاد ساتئ په معاشره کې چې کله ناکله کمې خبرې افوا وخوري یا بعضې منبرونو باندې بیان شي یا بعضې درسونو کې بیان شي هغې کې بیا ایمان ته خطره وي او دا د ایمان د ضررونو نه او د ایمان د خواترو نه خطرناک څیز دا دی چې امتی کله دا خبره وکړي چې حضور د مونږ په شان د انسانو حضور د مونږ په شان د بشرو بس تیر شوی دی یاد ساتئ دا الفاظ د ایمان زیان دی بلکې مونږ به دا ایمان په همدې جمله باندې کمپلیټ کوو او مکمل کوو چې حضور مبارک بشر هم دی حضور خدای نه دی
حضور مبارک د الله نبی دی د الله رسول دی د الله زویم نه دی الله پاک بنده دی خدا به سره ضرور وایو چې بشر ضرور دی انسان ضرور دی حضور مبارک دا بمثل او بمثال بشر او بمثل او بمثال انسان دی او دا سه بمثل دی چې پیغمبرانم پسې نشي رسیدي پیغمبرانم د حضور مثل نه دی عام امتیان د حضور مثل د کم ځای نه کېدی شي دا یو مغالطه وه په نن خطاب کې ما د هغې مغالطې د ازالې کوشش وکړو الله کریم خالق کائنات زمونږ استاسو د حضور مبارک سره مینه محبت پیدا کی او د حضور مبارک اعلی درجات ته الله کریم مونږ ته په دواړه جهانه کې ښکاره کی او آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین رب کریم زمونږ د حاضری قبول منظور کې رب کریم مونږ ګناهونه معاف کې رب کریم د حضور مبارک اتباع او د حضور مبارک اطاعت او شفاعت او کامل مینه محبت زمونږ نصیب کې په حضور مبارک باندې د درود شریف ویلو زمونږ توفیق نصیب کې رب کریم د حضور مبارک د ولادت میاشت ده الله کریم په کائناتو کې او په انسانانو کې څومره د حضور د ولادت با سعادت خوشحالیانې په مختلفو طریقو باندې مناو شوي دي خدای پاک د ټولو والا قبول و مقبول کې د ټولو نه الله پاکه حضور مبارک راضي کې او تاسو رب کریمه تم د بندگانو رضا شه رب کریمه زمونږ څومره حاضر جمع ده او ډېرو خلکو د دعاګانو نه ویلي دي الله کریم د ټولو مریضانو له صحت ورکړي الله کریم د قرضداري قرضونو نه خلاص کړي او مریضانو له د الله کریم شفای کامله عاجله نصیب کړي او زمونږ څومره حقداران مشایخ اساتذه والدین خویندرونه وفات شوي خدای پاک د ټولو بخښنه نصیب فرمایي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین